موږ ګار راغون شولو پوه شولې په لیار کې ووران ډېره شوې وه پوه شولې بیا په لیار کې باندې بارون شو چې کړی وې سبکنځو کې ته ګوډي په دیکو وکړ ته یې په ټرکټره باندې وکړل ته په خاپاره باندې وکړل خو ډېر تکلیف و بیا په لیار کې شپه وکړله پندو چې نه کړه ټوکن میلو شو بیا مزه باندې روغلو پوه شو ځکه چې په لیارو کې ګوډي ډېر خروب و مساله وه بیا دې ته په شنه کبر باندې چې کوم ګوډي ویلوړو د وینو خو کنه په کاتور کې دا ټولې روپو په هغه باندې ویلوړو چې موږ ته روپې راکوي اوس پیر چلان ته روپې نه میلو شوی پوه شولو اوس هم ګوډي ویلوړو مولونه هم کې مړه و مول هم کې مشو پر مخ کې ګوډ پر ورسو ګوډي کې و غومړارو و مشو مول نه تکلیف را ګوډي کې وک سواری او شای په خپل تیراہ کې خدا صورت حال چې تیراہ کې خو ور ډېر شوی رو تیراہ کې حالات خراب دي البته خوراکي مواد هم نشته وته خو خوراکي مواد نشته را زورونو کې یو شای هم نشته راي هر شکایتیرو یو شای هم نه ملويږي ورته خو نو بس چې بیا چې نو بیا تل راويستو نو به داس دوز خاصي وي داس دوز نه بیا خو مونږ نرتلو داس دوز نه راغلی ولته نو موږ سره خو سامان نو بس دا سامان هم راخېستي دي چې کوټ او جرابې مرابې او زړو کوي نور څه هم نه راخېستي چې ونه نه نشو خولي کولای کنه باچا کو خونی کولو په زور نه واسو وته وره ډېر شوی ورو پاکه اندود نه مليږي ګوډي نسی یو ګوډي مساله رو پکې تاسو څه په دې کړی نه نه ته په یو شای نه کړی حکومت چې کومه ودی پر ودی کړی مو سره ورته ویل شای به ته مليږي یو شای هم نه کړو